روانې دي او تر اوسه پورې د هغې یو منډه ده جدوجهد دی د خپلې ژبې دپاره د خپل ادب دپاره او د خپل مونږ هغې منډې والې مونږ نن د هغې یادګیرنه کوو نو دغه شانتې سبا له به نوی نسل مونږ یادوي که مونږ وګورو پښتو ادب کې ما یو کتاب لیکلی پښتنې ملغلرې او ډېرو خلکو ته رسېدلی هم دی افسوس کوم چې ما نه کتابونه راغستې مې وو افتاب خان له او هغه زما نه پاتې شو هغه تاسو ته راشي سبا بله ورځ کې نو هغې پښتنو ملغلرو کې د 300 کالو یو تاریخ دی او هغه تاریخ د نازو انا نه شروع شوی دی او تر اوسه پورې چې کوم جدید دور کې یو جینۍ ده تر هغې شاعرې پورې را رسېدلی دی نو پښتو ژبه لیکوالان که ښځې دي که سړي دي هغې خپله کړې ده ما د یو استاذې په حیث باندې 13 کاله په یو سکول کې تیر کړي دي خو د افسوس خبره دا ده چې د هغه وخت نه واله تر اوسه پورې د یو لیکوالې په حیث باندې د پښتو ژبې هغه مقام نشته موږ چغې وو جاړو او فریاد هم کوو خو موږ نه پوهېږو چې دا فریاد موږ چاته وکړو ځکه چې د ریاست یو خپل پروګرام دی او د هغې پروګرام د پښتون تباهي ده او د پښتو ژبې روکوالی دی ګینې چې په سند کې سندي ژبه دغه کېږي سرکاري ژبه ده هلته په سکول کې هم ده او هلته کې د دفتري ژبه هم هغه ده نو بیا د پښتو څه مسله ده دلته آیا موږ کې قصور دی موږ ګناهګار یو یا موږ کې چل دی که نه ریاست کې چل دی په دې څیزونو باندې مشر ناست دی پارلیمنٹ کې خبره کیدی شي بهر هم کیدی شي خو د دې دپاره یو غټ مزاحمت ځکه چې نن نړیواله ورځ ده او د اقوام متحده د یو چارټر لاندې دا ژبه چې دا منلې شوې ده او دا ویلې شوي دي چې هر یو ماشوم ته په سکول کې په کالج کې لکه بنیادي پرایمري تعلیم دی نو هغې کې دی دا سرکاري ژبه شي ما بس نصاب کې هم کار کړی دی د اول کلاس نه واله 12 پورې چې کوم مونږ کار کړی دی هغې کې هم دقه خبره ده نو په کار خو دا دي چې موږ یو غټ سټرګل چې جدوجهد وکړو او د هغې نه تیر شو او دا ژبه په دې ریاست ومنو چې او دا زموږ د نوي نسل یا زموږ د خپل نسل دا حق دی او زموږ دا فرض دی ځکه چې زه نن دلته ولاړه یم تاسو ناسئ سبا به زه هم نه یم تاسو به هم نه یې خو چې راتلونکی نسل دی کم از کم موږ په دې یاد کړي چې څوک چې د خپلې مورنۍ ژبې دپاره اواز اوچت کړی تر خپله حده زما خبره ده نو زه خو په ارام نیم ناسته خویندې ادبي لښکر خال مسلسل پروګرامونه کوي خو چونکې ادبي پروګرامونه یې د سیاست نه یو سایډ دی نو د سیاسي خلکو ته د هغې پته نه لګي اوس هم د هغه بله ورځې 17 تاریخو طارق خان راغلی او د ساحل صاحب په اعزاز کې موږ یو غټ پروګرام کړو نو زموږ مشرانو ته هم خراج پیش کوو موږ 3 میاشتنۍ دردانه رساله ده په هغې کې هم نوې د جدید دور ښځې لیکل کوي او تیر چې کوم کلاسیک دور تیر شوی دی او کمیرو کې میرمنې دي د هغې لیکونه هم هغې کې راځي بیا چې دي زمونږ دا ادب د ښځو نه بغیر نه دی لکه که موږ وګورو سړي افسانه نګار دي زمونږ سین بیبي چې به خدای دې وبخي 1935 کې هغې افسانه لیکلې وه او تاسو ته به یادي بیا ناول راغی ناول کې تاج خټک ړومبی وه چې هغې ناول لیکلی او اوس هم ناول نګاران شته زما خپل ناولونه دي نو په شعري که نثري که تحقیق دی یوه ښځه هم وروستو نه ده پاتې شوې د سړو نه او دلته کې هم چې څنګه زموږ پروګرامونو کې ښځې موږ خو بیا هم ښیو کم از کم 140-50 ښځې راجمع شي هلته یي نو په سیاست کې هم ښځه عاجزه وروستو ده په ادب کې هم ښځه وروستو ده په تعلیم کې هم ښځه وروستو ده نو دا دلته چې ځوانان کم ناست دي یا زموږ مشران ناست دي په کار دا دی چې موږ شعوري کوشش وکړو چې موږ زنانه میدان ته رابهر کړو هغې هم د دې سټرګل حصه جوړه کړو نو زما په خیال چې د ژوند دا ګاډی دی او د ژوند د ګاډي 2 پایې دي یوه په سړي ده یو په ښځې ده نو دا نه په سیاست کې دغه ګاډی تلی شي چې کله پکې ښځه ني او نه په ادب کې تلی شي نه د کور یو دغه چې دی نو هغه چلیدی شي بغیر ښځې ډېره مننه که دغه ارمان مې پوره شي دا به ډېره ښه